د هنګو په علاقې کې د دهشتګردو او د پولیس او سکیورټي فورسز په منځ کې ډزې شوې دي. په دې ډزو کې کوم دی ډي پی او هنګو خالد خان یو اس ایچ او او یو د سکیورټي فورسز اهلکار چې کوم دی هغه زخمیان دي. په 15 دهشتګرد چې کوم دی د آی جی پی وینا ده چې په دې کې لګېدلي دي مړه دي. د حوالې سره چې د آی جی پی د دفتر نه کوم پریس ریلیز جاری شوی د هغې مطابق سکیورټي فورسز او ډي پی او هنګو سره د پولیس نه په زرګرۍ په علاقې کې د دهشتګردو موجودګۍ اطلاع ورته ملو شوې وه. نو هلته دي اپریشن کو. دغه اپریشن کې دهشتګردو په دې باندې ډزې کړې دي. بیا دې طرف نه هم فایرنګ شوی دی. په دې فایرنګ کې د ډي پی او هنګو خالد خان چې کوم دی هغه زخمي دی، یو اس ایچ او زخمي دی او یو بل پولیس د سکیورټي فورسز اهلکار دی هغه زخمي دی. په جوابي ډزو کې بیا 15 دهشتګرد چې دی وایي چې مړه دي. کم ډي پی او صاحب چې زخمي دی د پولیس وینا دا ده چې هغه څلور ډزه لګېدلې دي. ابتدایي طبي امداد دپاره هغه کوهاټ ته بوتلی شوی. بیا د هغه ځای نه د پولیس وینا دا ده چې د هغه حالت داسې و چې هغه پېښور ته د علاج دپاره راوستی دی. دلته د هغه علاج شروع دی. د پولیس وینا دا ده چې د هغه حالت چې کوم دی هغه د خطرې نه بهر دی. الله دې مخکې خیر پېښي.